أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ملګرو او بیا خوست کر د موږ د وطن نه د رزق په سلسله کې ورکو مسافرو ملګرو د کمال مظلوم د مینې او د خلوص پرزوینې وړاندې کوي. نن تاسو ته پاته ده چې غالبا څلورمه روژه ده او که پنځمه روژه ده او په دې دوران کې یو دوه درې څیزونه دا دي چې ټوله ورځ لاړې شي د هر ځای د بریدونو سر ته ټوله ورځ لاړې شي د هر ځای د بریدونو سر ته ماښام راګرځي شي کشتۍ د ساحلونو سر ته. او زمونږ د کلي د ګورګورو موسم لرې نه دی، زمونږ د کلي د ګورګورو موسم لرې نه دی، ته چې رانغلې ما به څوک بوځي د غرونو سر ته. او تا نه جوړ هېره شوه مورۍ ناوه چینه د کلي، تا نه جوړ هېره شوه مورۍ ناوه چینه د کلي، توتان شنه شوي دي د ټولو ګودرونو سر ته. ملګرو دې خبرو نه مې دا مطلب دی چې یو پلا لکه روژه ده، که روژې ته وګورو نو بیا موږ ته صرف او صرف نعتیه کلامونه پکار دي چې یایو. خو خیر دی، خو زه هسې په جوماتونو کې یامه موږ ځای ځایګې ته ګورو چې د کومې خبرې ځای وي نو هغسې یایو. خو دې پله ګورګورې هم راتورې شوي دي او ګورګورې بیا په داسې طریقه کې راتورې شوي دي چې څنګه ګورګورې راتورې شوې نو دلته کې روژه شوه. نو پرون غره ته زه لاړم نو په ټول غره کې زه ګوښی ګرځېدم نو دې پله د ګورګورې لکه خروپېږي، ځکه چې څوک یې نه رشو کوي خو خروپېږي که نه. دویم نمبر خبره دا ده چې لکه ما د دې نه مخکې د موږ د زمونږ کلي زما کلی کوټلي کلان بشیر صاحب په باره شبیر صاحب سوري د شبیر صاحب په باره کې ما لکه دا خبره کوله چې عموما چې موږ لکه موږ نه چې څوک ریکارډینګ کوي نو موږ د هغه په باره کې زیات تر اډورټایزمنټ کوو. خو زه دا نه یم، زه اوس په دې یوه منټ کې چې د ده نه څومره متاثره شوم چې دا د کلي په باره کې تاسو ته په کومه طریقه باندې لکه مثال د میسیجونه در پوسټ کوي نو زه د ده مشکور د تاسو دپاره ځکه یم چې عموما چې د کلو په دې ګاډو ماډو کیسې نو کله به اوسه شټپني نه وي، کله به اوسه ګاډی یوه ځای کې وداري د سره په یوه موبایل کې ریکارډینګ لکه بند شو په څه وجه باندې اقدامې د جیب نه بل راویستو. صرف دا کوشش وي چې په هر حالات په هر کوشش په هر حالاتو کې لکه دا تاسو ته دې ځای د حالات لکه دروستی د نظارې د چې کوم د کلي لکه د شنه بوټي و دا په مسافریو کې لکه موږ لیدلي دي چې دا په مسافریو کې ډېر په انسان باندې ښه لګي. په بر ملکونو کې چې د خپل وطن د خړو خاورو نظار مسافري د غلامۍ نامه ده. مسافرۍ کې زه دا منمه موږ به جیبونه ډاکو، پیسې به راسره وي، هر څه به وي، خو هغه مره به موړه نه و خوښول لکه څومره چې زړه د سړي په کلي کې که پیسې د څه وي و که نه وي، خو بیا هم دومره پیسې ضرور پکار دي چې د سړي په باندې خپله پرده را جوړوي. که چېرې یو سړی وي چې زه ډېر تکړه سړی یم هسې د شوق نه مسافرۍ ته لاړ یم نو زه دا نه منم. البته هغه کسان چې څوک د هغه ځای پیدایش وي یا منم، لیکن چې چا په دې وطن کې خړپوسي کړي وي په ماشومتوب کې نو زه دا خبره نه منم چې د هغه به دومره شوق جوړ شوی وي چې کنې هغه به د خپل وطن هیر کړي. نه، نشي هیرولی، هېڅ چېرې نشي هیروی. خو که هغه سړی بیا ځان ته دا هم یایي چې په کلي کې د ما سره کروړونه روپۍ دي او زه د هغې نه باوجود مسافرۍ ته راغلی یم نو دا هم درویغ ده. د دغې غربت په باره کې یو دوه درې شعرونه مې لیکلي دي، تاسې د نظره یې کومه، تاسې سره یې شیر کومه. الله دې وکړي لکه څنګه مې چې تاسو ته وویل چې څه خبرې داسې وي چې ای رهبره ته تې څه له خفه کېږي،
څه خبرې وي ښکاره څه د پردي وي. بعض اوقات لکه د موږ تکړه ملګري نه چې کوم په دې خبرو پوهېږي، خو د ما غوندې کم علمه ملګري تنقید هم کوي چې دا خو روژه ده، په دې روژه کې دا ټاپک پکار دی، په دې کې دا پکار دی. ټیک دی، لکه زیات تر موږ کوشش کوو چې موږ نعتیه څیزونه ووایو، خو دا هم داسې نه دی چې کنې دا رومان دی او جانان دی. نه، په دې کې لکه یو د څه خبرو غرض وي انسان چې هغه لکه تاسې د نظر نه یې کوي مسافرۍ سره او غربت سره یې لږ غوندې تعلق دی. نو دا دوه درې شعرونه یمه او د دې شعرونو تاسې ته د رسولو د شبیر صاحب د زړه د کومې نه مشکور یم. چې ګیدړ چې د زمري نه جوړوي هغه غربت دی. ګیدړ چې د زمري نه جوړوي هغه غربت دی، او سړی چې له ژوندونه مړوي هغه غربت دی. ګیدړ چې د زمري نه جوړوي هغه غربت دی، سړی چې له ژوندونه مړوي هغه غربت دی. او بې وخته یې پردي وطن کې تور سرونه سپین شي. بې وخته یې پردي وطن کې تور سرونه سپین شي، ځوانان چې په شنو بریتو زړوي هغه غربت دی. او بچي د مجبورۍ نه په پردي وطن پیرزو کړي. بچي د مجبورۍ نه په پردي وطن پیرزو کړي، چې میاندې په سرو سترګو ژړوي هغه غربت دی. او دارور تربور خو رستو دی، که مور دې وي که ښځه. دارور تربور خو رستو دی، که مور دې وي که ښځه. اوبه چې درته هسې خړوي هغه غربت دی. دارور تربور خو رستو دی، که مور دې وي که ښځه. اوبه چې درته هسې خړوي هغه غربت دی. او غریبه ستا د سر نه د خان چرګه قیمتي ده. غریبه ستا د سر نه د خان چرګه قیمتي ده. شور مه کوه جرګه دې پړوي هغه غربت دی. غریبه ستا د سر نه د خان چرګه قیمتي ده. شور مه کوه جرګه دې پړوي هغه غربت دی. او مظلومه د دولت په زور خو غیر خلک خپلیږي. مظلومه د دولت په زور خو غیر خلک خپلیږي. رشتې چې له بنیاده نړوي هغه غربت دی. رشتې چې له بنیاده نړوي هغه غربت دی. تاسې ټولو ډېره مننه کایمونه په دې خبرو مبرو کې د تاسې د شان هر قسم ته ګستاخي شوي وي نو زه د بخښنې خواستګار یم. تاسې ټولو مننه. الله تعالی ټول په یوه ځای باندې چې دا ټول په ټولو جوزونو کې موږ کلیوالا وي. اختر ته مو خدای پاک راوله چې اختر دسه هم په دې خپلو پټي کې په دې خپلو ایریا کې دسه اختر وکړو. اوس به درته شبیر صاحب د دې ځای د مناظر له غوندې وشي. تاسې ټولو ډېره مننه جي. ډېره مننه نیکمل مظلوم باچا صاحب. او بس دا کلام تاسو صرف اور صرف زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج باندې لایو وکتو. امید دی چې ټولو مسافرونو به دا کلام چې کوم نیکمل مظلوم موی کوټلی کلان مشهور شاعر صاحب دی اب تاسو خوښ وي دا کلام. او ډېره مننه ټولو ملګرو چې چا چې موږ ته کومنټونه وکړو. خو ما خو کلام په دوران کې جواب ځکه نه شو دیر کوی چې هلته بیا مزه یې بیا نه کوله. نو چا چې کومنټونه کړي دي هغو ډېره مننه، ډېره شکریه. او موږ د پیج زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج د طرفه ټولو ته سپیشلی دعا سلام. اوس به دنه موږ اجازات وغواړو او اپډیټ دا دیر کوو چې په کلي کې دن موسم دغه د ګزوراله کوي. ورېځ راغلي ده چارو طرف ته، چېرته کې ورېځ ده چېرته کې لکه اسمان شین دی. امید لرو چې الله به د رحمت بارانونه چې کوم دی نو سټارټ کړي په دې رمضان مبارک میاشت کې. او د بقایا روژه به چې کوم دی نو موږ مطلب دا دی چې شا تېره شي. اوس به دنه اجازات وغواړو انشاءالله بل نوي کلیپ سره به موږ بیا حاضرېږو. تر هغې پورې الله